نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې یو محل دی او هغه محل داسې محل دی چې دنه پکې یو کس ولاړ وي نو بهر چې څومره نظارې وي ټول نظارې ورته لیدی شي، ټول بهر چې څومره ښایستونه وي څومره باغات لا ټول ورته لیدی شي. او که یو سړی بهر ودرېږي نو د بهر نه دغه چې کوم محل دی دغه محل ښایست د بهر نه هم ښکاري چې اوهو څومره ښکلی محل دی، یعنی دنه نه هم ښایسته ښکاري بهر ځای چې بهر نه ودرېږي بهر نه وي دغه محل ښایسته ښکاري. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغو خو شوق و، د هغو خو مینه محبت د جنت سره و، ډېر زیات شوق و صحابه و جنت سره. موږ تاسو بس صرف په خوله باندې چې الله جنت راکړي نور عملونه جنت ولا نه کوو، کوم اعمالو باندې جنت له تګ دی هغه عملونه موږ شاته لړا کړي دي، ایو عمل هم نه کوو. نو اوس دغه محل دومره ښکلی محل دی، بهترین محل دی، دغه محل په څه خبره باندې ملاویږي؟ دا محل ملاوېدو نه مخکې ته زه دنیا خبره کوم. زما عزتمندو موږ په دنیا کې لږې لږې ځمکې پاره څومره جرګې او څومره منډې ترړې وهو او څومره ځان نه ستړي کوو. یو وړوکی کور جوړېدو لپاره موږ څومره منډې ترړې وهو چې یو وړوکی کور زه جوړ کړم. ټول ژوند چې کوم د تېر کړو په خپل ژوند کې په حلالو پیسو باندې یو وړوکی کور زه نشم جوړولی. بیا د باندې لږه لږه ځمکه باندې مړي وکړو سره، څومره افسوس خبره ده، څومره نقصان خبره ده. دغه لږې ځمکې لپاره موږ هر څه کوو. اوس هغه جنت کې دغه محل دی، دا محل ما لپاره هم دی، دا محل تاسو لپاره هم دی، میلاوېدی شي موږ تاسو ټولو ته. په روپو نه چې روپۍ باندې واخله، نه په جرګو دی چې په جرګو یې واخله، نه په ډاز دی چې په ډازو یې واخله، نه په مړي کولو چې تا نه په زور په مړي کولو واخله. دغه محل په څه خبره ملاویږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه ته دغه محل ښایست بیان کولو، صحابه چې کوم عرض کوي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خو ډېر خواهش شولو، زموږ خو شوق پیدا شولو، دغه جنت موږ ته په کومه خبره باندې ملاوېدی شي چې موږ هغه اعمال وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څلور خبرې وښیلې، وایي کوم کس چې دغه څلور خبرو باندې عمل وکړي دغه څلور خبرو عمل کولو باندې دغه انسان ته جنت ملاویږي. او د څلور خبرې څه سخت کار نه چې کنه سخت کار دی، ډېر آسان کار دی، خو چې چا په زړه کې شوق مینه محبت وي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې دغه څلور خبرې په چا کې موجود شي دا محل ته ملاوېدی شي. پلانې خبره خلکو سره ښې خبرې کوي، خلکو ته غلطې خبرې نه کوي. چې کلام چا سره خبرې کوي د خپل نه خیر خبره وځي، د شر خبره نه وځي. وقولوا للناس حسنا، خلکو ته خیر خبرې کوي، غیبتونه نه کوي، دروغ نه وایي، خلک سره په خپل منځ کې په جنگ جګړه باندې نه اړوي. دا پلانې خبره. دویمه خبره خلکو له دعوتونه کوي، خلکو باندې خوراک کوي، په مسلمانانو باندې ټیکاله خوري خپل واس مطابق. او زما عزتمندو د اختر ورځې وي تیرې شولې، په دا ورځو کې ما ډېر داسې کسان ولیدل. یو دوه ورځې مخکې یو کس چاته خبره کوله، چاته یې ګیله کوله، تره زامن یې خپل هغه ته یې ګیله کوله چې یاره اختر تیر شولو خو لیکن ما کور له تاسو غوښه راونه لګله، ما خپله قرباني نه وه تاسو ما له غوښه راونه لګله. یقینو که ما زړه ته پې باندې زور ورسېدلو، ډېر سخت زړه مې پې باندې خفه شولو په دا خبره باندې چې دا خبره د یو کس نه چې یو کس خبره ده. داسې زموږ په معاشره کې ډېر خلک موجود وي چې هغه خپل بچو سره په دا انتظار وي چې یاره ما تربور زما کلیوالو ما له غوښه راولګي او زه چې کوم اختر په خوشحالو کې دوسره شریک شي. ډېرو خلکو اوس هم په فریزر او په فریجونو کې یخې وي چې دا بس پرې چې پراته وي پکې. زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دویم صفت پکې دا وي چې هغه په مسلمانانو باندې خوراک کوي. نو ځان کې دا صفت پیدا کړو چې په مسلمان ورور باندې خوراک کوي. یا یارونکي وي مسافر په مسافر باندې سړی خوراک کوي، څوک ضرورتمند وي حاجتمند وي په هغې باندې خوراک کوي. دوه صفتونه شو. دریم صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کثرت سره روجې نسی، د رمضان مبارک نه علاوه روجې نسی. نو روجه نیول خو سخت کار نه دی، روجې خو همداسې هم فواید ډېر دي، د بدن دپاره هم فایدې ډېرې دي. نو په کثرت سره روجې سړی نسی. درې شول. څلورم چې د شپې راوچتېږي او شپې الله ته عبادت کوي او الله ته جړاګانې کوي. چې کم کس کې دغه څلور صفتونه موجود وي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په جنت کې دغه محل درته میلاوېدی شي. نو اوس دا خبرې خو مونږ وکړلې، دا محل مې تم بیان کړلو او دا محل داسې محل دی چې مونږ تاسو په تصور کې نشو راوستی.
حدیث قدسی الله تبارک وتعالی فرمای چې ما خپل نیکانو بندگانو لپاره داسې جنت تیار کړی دی، داسې جنت مې هغوی لپاره جوړ کړی دی چې هغه جنت په سترګو باندې چلیدلی نه دی، د هغه جنت سوچ فکر په یو زړه باندې راغلی نه دی، او دغه جنت چې کوم دی نه چا په غوږونو باندې دغه چې کوم ښایست دی، کوم هغه حقیقي حسن یې په غوږونو چا نه اورېدلی. دومره ښکلی جنت دی. نن سبا زما عزتمندو د کمپیوټر داور دی، ټکنالوژي داور دی، ټکنالوژي چې کوم دی مختلف قسمه ښکلي ښکلي ځایونه نقشې جوړولی شي، خو لیکن هغه جنت چې کوم ښایست دی هغه نشي جوړولی. دومره ښایسته جنت الله تبارک وتعالی موږ تاسو لپاره تیار کړی. یو حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ډېر جلیل القدر صحابي دی، د خپل یو شاګرد سره په بازار کې روان دی او په بازار کې څه سودا غستله، نو خپل شاګرد ته چې شاګرد د لاس وچات کا دعا کو، شاګرد سره لاس وچتای، حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دعا کوي وای شاګرد الله تبارک وتعالی موږ د جنت په بازار کې مثلا داسې یو کې لکه څنګه چې الته اسره یو نو شاګرد باندې امین وویل، خو امین نه بعد پښتنه وکړه چې استاد په جنت کې هم بازارونه لګيږي، جنت کې خو یو شی فری وي او په بازار کې خو خلک شي نه په پیسو اخلي او خرڅوي، نو په جنت کې هم بازار وي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي چې جنتیان په جنت کې وخت روي، د جمعې په ورځ باندې اعلان وشي چې یاره پلانکي ځای کې میله ده، په پلانکي ځای کې بازار دی او ټول جنتیان دی راشي، نو ټول جنتیان یو بازار ته راغونډ شي او په هغه بازار کې به داسې عجیب و غریب اشیاء وي چې انسان ودنه مخکې لیدلې نه وي او ډېر ښایسته وي، ډېر ښکلي وي. دغه جنتیانو خواهش ورته کېږي او چې کوم جنتي کوم شی خوښېږي ځان نه راخلي بغیر پیسو بغیر د هر یو شي نه فری راخلي. او بیا په حدیث مبارک کې راځي چې جنتیان وي دغه بازار کې سوداګانې وکړي، سودا نه بعد چونکې جمعې ورځ وي هلته خو شپه ورځ راځي نه، خو ترتیب داسې وي حدیث مبارک کې بیان راغلی چې جمعې ورځ نو بیا الله تبارک وتعالی طرف نه اعلان وشي چې اوس دغه جنتیان د الله تبارک وتعالی په دربار کې حاضر شي، نو هغه جنتیان د الله جل جلاله دربار طرف ته روان شي. په هغه دربار کې مختلف قسمه کرسۍ لګېدلې وي، د بعض خلکو کرسۍ باندې هیره جواهرات لګېدلې وي، د بعض خلکو کرسۍ وي سرو زارو، د بعض خلکو سپینو زارو، داسې درجه درجه باندې کرسۍ لګېدلې وي، هر سړی خپله کرسۍ باندې کېني. او زما عزتمند چې تاسو نه خو پته راته نشته، خو زه خپل ځان کله کله ذهن کې راشي که نه، د ګوره موږ ټول انسانان یو، موږ ټولو ذهن د موږ ټولو فطرت یو شانتی دی چې موږ ځان نه غټ افسر ووینو که نه، نو زړه کې خامخا خبره راځي چې یاره ما هم لږ خواري کړی، محنت مې کړی، ما ته هم دغه مقام میلاو، ما ته هم دغه ځای میلاو. خو ما تاسو ته بیا هم دا خبره وکړه چې د دنیا عهدې، د دنیا ترقي، د دنیا مال دولت د ټول پاتې کېدونکی دی. نو اوس هغه جنت کې هغه کرسۍ ښې کرسۍ میلاوېدل، د الله تبارک وتعالی دیدار د نږدې نه کول، دا په دنیا کې په اعمالو باندې چې انسان نیک اعمال وکړي. نو الله تبارک وتعالی طرف نه چې کله اعلان وشي دغه جنتیان ولاړ شي او هر یو جنتی وي د خپلې عهدې مطابق په خپله کرسۍ باندې کېني، او الله تبارک وتعالی دغه جنتیان نه پوښتنه وکړي چې ما کومه وعده تاسو سره جنت کړې وه، کوم عیش او عشرت وعده مې سره کړې وه تاسو ته میلاو شوله؟ د ټول جنتیان وي چې بالکل الله تبارک وتعالی موږ ته په جنت کې هیڅ قسمه تکلیف نشته، موږ ته په جنت کې هیڅ قسمه کمی نشته، چې کوم شی نه بیان شوي هغه ټول موږ ته میلاو شول. نور ته څه غواړو؟ یا الله پاک موږ ته خو هر څه میلاو دي، موږ نور څه نه غواړو. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي لاړ شو علماو نه پوښتنه وکړو. ګوره علما زما عزتمندو په جنت کې ویم نه موږ په کار راشي، نو دغه خلک علماو له لاړ شي، علماو نه پوښتنه وکړي الله موږ د الله نه نور څه وغواړو؟ الله پاک موږ له هر څه راکړي خو موږ د الله نه نور څه وغواړو؟ نو دغه علماو ورته وفرمایي چې لاړ شو تاسو د الله تبارک وتعالی نه خپل دیدار وغواړو چې الله پاک موږ ته خپل دیدار راکړي. نو دغه جنتیان ولاړ شي او الله ته عرض کوي الله پاک موږ ته دیدار کول غواړو چې موږ ته دیدار وو. نه بعد الله تبارک وتعالی دغه جنتیانو ته خپل دیدار ور نصیب کی، او چې کله دغه جنتیان دی الله دیدار وږي نو چې دا کوم مخکې نعمتونه ورته ملو شوي دي
کم مخکې ته عیش او عشرت ملاو شوی دی، کم جنتونه محلونه ته ملاو شوي، دغه جنتیان وایي چې دغه ټولو په مقابله کې یا الله پاک تا دیدار نور هم زیات ښکلی، یعنی تا چې کوم د دیدار مونږ وکړلو دغه دیدار هغه جنت نور نعمتونو نه په 100 چنده زیات دی. ایغ نه بعد ګوره زما عزتمند جنت خبرې دي، صحابو ته چې کله جنت خبرې کېدلې سه خوشحالو، جهنم خبره وکړه وشوله ډارېدل و جاړل وي. وینه بعد چې کله دغه جنتیان خپل جنتونو ته لاړ شي نو جنت کې چې کومه دغه ته خپل بیبیانې وي کومه حورې وي هغه چې کله جنتیان وویني د خپل خواندان وویني نو دوی ورته عرض وکړي چې موږ خو تا ډېر زیات ښایسته وینو، کله وی نور هم زیات ښایسته راغلی، دا په څه وجه باندې دومره ښایسته راغلی؟ نو حدیث مبارک کې راځي چې کله دغه خلک د الله دیدار کوي، د الله دیدار په دوران کې په دو باندې د مشک او د عنبر باران کېږي او یو ښکلې هوا په باندې ولګېږي چې هغه هوا او د مشک او د عنبر وجه نه د انسان په ښایست کې نور هم زیات ښکلا پکې راغلی.